السلام علیکم ملګرو د پی ډی ایم ټول سیاسي جماعتونه ولې د انتخاباتو نه تښتي د هغې یو بله وجه مخې ته راغلې ده او که چېرې دې ټیم کې په پنجاب کې انتخابات وشي نه عمران خان پارټي پاکستان تحریک انصاف به څومره سیټونه ګټي او نورې چې څومره سیاسي پارټۍ دي نه هغوی به څومره سیټونه ګټي دې حوالې سره یو سروې مخې ته راغلې ده د هغې سروې چې کوم ریزلټ دی اب هم تاسو ته مخې ته اکدم پرون په قصور کې د مریم نواز جلسه وه او په مینار پاکستان کې چې عمران خان کومه جلسه کړې وه نو په دې دواړو جلسو کې فرق څه دی اب هم تاسو ته وایم او یو ځل بیا عمران خان ته یو ډېر اهم پیغام رالیږلی شوی دی نه هغه پیغام څه دی د عمران خان نه کومې مطالبې کړي دي دا پیغام یې د چا په ذریعه باندې رالیږلی دی او بیا عمران خان ولا څه جواب ورکړی دی نه سینیر صحافي دی کامران شاهد دا د هغه خبر دی دا به هم تاسو ته مخې ته اکدم خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته یو ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او خپله قیمتي رای را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ او په کمنټ کې ډېرو خلکو دا اعتراض اوچت کړو چې تاسو او دا ریکویسټ یې کړو چې تاسو د خپل ویډیو سره تاریخ هم لیکئ اندې سره به زه تاریخ هم لیکم او ټیم هم ورسره لیکم چې دا ویډیو زه کم ټیم ریکارډ کوم یعنې دا اپډیټ د کم ټیمه پورې دي لومبي راځو چې د مریم نواز کومه جلسه وه پرون په قصور کې او په مینار پاکستان کې د عمران خان کومه جلسه وه نه په هغې کې څه فرق دی اول خو تاسو ته دا وایم چې د عمران خان جلسه څونه کسانو کتلې وه او پرون چې په قصور کې د مریم نواز کومه جلسه وه نو هغه څومره کسانو کتلې ده لومبي 15 غنټو خبره کو وکړو د مریم نواز جلسې اول زه خبره کوم لومبي 15 غنټو کې په 13 یوټیوب چینلو باندې کم چې مین سټریم میډیا ده هغه چینل یې د هغې نه علاوه صرف د یوټیوب خبره کوم لومبي په 13 غنټو کې د مریم نواز چې پرونی کومه جلسه ده نه هغه 2,92,000 کسانو کتلې ده او په مینار پاکستان کې چې د عمران خان کومه جلسه وه نه هغه په لومبي 13 غنټو کې په 11 یوټیوب چینل باندې 1,57,00,000 کسانو کتلې وه نو اوس خپله تاسو دا اندازه ولګوئ چې دې کې څونه ډېر زیات ډیفرنس دی دې کې څونه ډېر زیات فرق دی په دې دواړو جلسو کې خو یو دا فرق شو او بل یو کم چې ډېر غټ فرق دی هغه پکې دا دی چې کله په مینار پاکستان کې د عمران خان جلسه وه نو عمران خان یو پیره هم نه د مریم نواز نوم اخیستی دی نه د شهباز شریف نوم اخیستی دی نه د نواز شریف نوم اخیستی دی څومره هم چې هغه سیاسي مخالفین دي هغې کې د یو کس نوم هم نه دی اخیستی او که پرون موږ د مریم نواز تقریر ته وګورو د هغې چې کوم خطاب دی نه هغې کې خپل خطاب هغې د عمران خان د نوم نه شروع کړی دی او خپل خطاب یې د عمران خان په نوم باندې ختم کړی دی او هغه له ډېر زیات داسې القابات هم ورکړي چې هغه زه ویلی هم نشم خو هغه داسې القابات څوک خپل سیاسي مخالفین له ورکوي هغه هر څوک وي نو دا ښه خبره نه ده او د پاکستان چې کوم سیاست دی نو هغې کې مزید چې کوم اګند دی نو هغې کې ورځ ته ورځه اضافه کیږي بل اړخ ته یو ډېر اهمه سروې مخې ته راغلې ده او دې نه ستاسو دا اندازه کولی شئ چې پی ډي ایم ولې نه غواړي چې په پنجاب کې د انتخابات وشي د دې سروې مطابق پاکستان تحریک انصاف کو چېرې دې ټیم کې په پنجاب کې انتخابات وشي نو 220 نه زیات سیټونه به پاکستان تحریک انصاف ولي او دا تاسو ته یادوي چې په پنجاب کې ټوټل صوبایي اسمبلی چې کوم سیټونه دي هغه 297 دي نو که چېرې انتخابات وشو نو 220 سیټه به پاکستان تحریک انصاف ګټي پاکستان مسلم لیگ نواز به 50 سیټه ګټي یا د دې آس پاس پاکستان پیپل پارټي چې دی نو هغه به 6 سیټونه کم آزاد امیدوار دي نو هغوی به 15 سیټونه ګټي او نور چې کوم وړې سیاسي پارټۍ دي نو هغوی به 6 سیټونه ګټي که چېرې موږ د 2018 خبره وکړو نو په 2018 کې پاکستان تحریک انصاف په پنجاب کې 123 سیټونه ګټلیو پاکستان مسلم لیگ نواز 129 سیټونه ګټلیو پاکستان پیپل پارټي 7 سیټونه او چې کوم آزاد امیدوار دي نو هغوی 30 سیټونه ګټلیو خو بیا په دې 30 آزاد امیدوارو کې 25 پاکستان تحریک انصاف سره شامل شو نو ځکه بیا په پنجاب کې د هغوی اکثریت شو او بیا هلته حکومت جوړ کو بل اړخ ته یو ځل بیا عمران خان ته یو اهم پیغام رالیږلی شوی دی نه سینیر صحافي دی کامران شاهد دا د هغه خبر دی دا څه چې زه تاسو ته ویم هغه دا ویلی دی چې د یو ډېر اهم شخصیت په ذریعه باندې عمران خان ته پیغام رالیږلی شوی دی نه هغه شخصیت چې دی هغه یو نجی بینک دی د هغې صدر دی د هغې په ذریعه باندې عمران خان ته اپروچ شوی دی او عمران خان ته پیغام رالیږلی دی نه هغې کې د عمران خان نه 3 مطالبې کړي دي هغه 3 مطالبې دا دي چې کله ته خپل خطاب کې نه په هغې کې چې کوم غټو عهدو باندې خلکه دي نه هغوی نومونه ته په دې خطاب کې ماله بل اړخ ته یې ورته دا هم ویل چې کوم پولیټیکل پارټیز دي نه هغوی سره ته انګیج اوسه هغوی سره ته چې کومه باتچیت د هغې هغه لاره چې دی نو هغه مه بندوه درېیمه خبره یې دا کړې ده چې ته موږ له ګارنټي راکړه که چېرې تا الیکشن وګټه ستا پارټي په انتخاباتو کې کامیابه شوه په انتخاباتو کې کامیابي حاصله کړه نو بیا به ته چې کوم ستا سیاسي مخالفین دي نو د هغوی خلاف په انتقامي کاروایي نه کېږي نه کې نو عمران خان دا 3 واړه خبرې ومنلې خو عمران خان ورته صرف دونه ووې چې تاسو الیکشن وکړئ او عمران خان د دې لپاره ولې ومنل
او اوسه پورې ولې داسې نه دي شوي چې لکه انتخابات چې دي نو هغه دې وشي. نو د هغې مین وجه دا ده چې هغوی سره دا هم یره ده چې هسې نه عمران خان خو دا خبرې ومنلې خو چېرې هسې نه چې دی په انتخاباتو کې کامیاب شي د ده حکومت راشي او بیا دی د دې خپلو وعدو نه یوټرن وانخلي د دې خپلو وعدو نه ونړي. نو ځکه اوسه پورې په دې باندې عمل نه دی شوی. د دې حوالې سره پنجاب کې چې کوم الیکشن دی د هغې باندې به نن یو ځل بیا په سپریم کورټ کې سماعت کیږي. هغې کې چې څه وشي او هم تاسو ته په خپل پیج باندې زه تاسو ته مخې ته ږدم. خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خپله قیمتي رایه را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.